تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. د نبی صلی الله علیه وسلم د غار ثور نه روانګي چې کله کېدله نو غالبا دا د جمعې شپه وه. د جمعې په شپه باندې نبی علیه الصلاة والسلام غار ثور نه روان شوی دی او د جمعې په شپه باندې بیا سفر کړی دی. بیا یې د هفتې په شپه باندې د اتوار په شپه باندې او نبی علیه الصلاة والسلام د درې شپې په سفر نه په غار ثور کې پاتې شوی دی. د جمعې په شپه باندې غار ثور ته رسېدلی دی او بیا د هفتې شپه او د اتوار شپې په غار ثور کې تېر کړي 3 شپې او د ګل په شپه باندې د پیر په شپه باندې نبی صلی الله علیه وسلم د غار ثور نه وتی دی او نبی علیه الصلاة والسلام ویلي و چې زما پیدایش ته د پیر په ورځ باندې شوی دی او د پیر په ورځ باندې ما ته نبوت هم میلاو دی. د پیر په ورځ د ګل په ورځ باندې ما هجرت هم کړی دی او د پیر په ورځ باندې نبی صلی الله علیه وسلم د دنیا نه رحلت هم کړی دی او داسې به معلومیږي چې د پیر په ورځ باندې رسېدلی مدینې ته دی. مدینې منورې ته رسېدل هم د پیر په ورځ باندې شوي دي. بیا نبی علیه الصلاة والسلام سره ابوبکر صدیق په یو اوښ باندې او د ابوبکر صدیق غلام او لاره ښودونکی فرد ته بل اوښ باندې و. ابوبکر صدیق په لاره باندې ډېر مضطرب و، په مخه به یې شاته کتل، یو طرف ته به یې کتل بل چېسې نه چې قریشیان د چېرته لار نه یې نیولي، پیچه یې نه کړي زمونږه، راپسې نه یې مړام نه کړي، ډېر پریشانه به و. نبی علیه الصلاة والسلام ته پریشاني نه وه، هغه به په خپل سفر په آرام سره کولو، تلاوت د قرآن شریف به یې کولو. نبی علیه الصلاة والسلام به فرض مونځ چې دی دا به یې په ځمکه باندې کولو، د اوښ نه به راکوزېدلو. نفلي مونځونه به یې دا به یې په اوښ باندې کول. اوس هم دا سنت دي که انسان چېرته په سفر باندې وي نو په سفر کې چې دی د فرضو لپاره ودرېدل پکار دي چې قصر مونځ څوک کوي که نه ودرېږي. او که د چا د نفلو یا د سنتو د ادایګۍ شوقي نبی علیه السلام کړي دي ځینې موقعو باندې، یا تهجد کوي د شپې سفر یې دی دوی چې کوو کله ناکله چې انسان ماسوتن ځان سره مونځ نه خلاص کړي. نبی علیه السلام طریقه به دا نه وه. نبی علیه السلام به دا نفلونه زموږ دپاره اوس سنت مؤکد دي، د الله د رسول لپاره نفل و، اوس هم نفل ولا استعمالیږي خو د هغې اهمیت دومره یې سنت مؤکد ورته د حدیثو په اصطلاح کې ویل کېږي. دا به نبی علیه السلام اکثر په اوښ باندې کول، په سورلۍ باندې. نو موږ په ګاډو کې کولی شو منځونه، دا د نبی علیه الصلاة والسلام سنت دي چې نبی علیه الصلاة والسلام په اوښ باندې کړي دي. نو فرضو لپاره ودرېدل پکار دي او د سنتو یا د نوافلو یا د تهجدو که موږ دپاره موقع داسې نه وي او موږ سفر جاري ساتل غواړو نو موږ لپاره ګاډي کې موږ سنتو یا نفل یا تهجد مونږ کولی شو. دا د نبی علیه الصلاة والسلام د سفرونو مختلف سفرونو کې به راشي، داسې جهادي سفرونو کې چې نبی علیه السلام په سورلۍ باندې مونځ کړی دی. سراقه ابن مالک چې دا بیا وروسته رضی الله عنه دا بیا وروسته مسلمان شوی دی. سراقه وایي زه ناست وم په مکه معظمه کې او موږ به ناست وو نو وایي یو سړی راغی او ویې ویلو چې هلکه هغه مکې ستاسو د مکې څه خلک و داسې په دغه طرف داسې لاړل مال هلته هغه جدې سره مخې له رالل. خو نبي علیه السلام ابوبکر صدیق یادولو، وی ما ورته ویل چې هغه به نه هغه داسې هغه ډېر وخت یې وخت 315 شپږ ورځې وشولې. وی خبره مې هغه نه واخیستله مجنون خلک پوه نه شي. نو پوه شوم دوی دي. وی د 200 اوښانو لالچ مې وی ورو ورو غلی د مجلس نه پاڅېدلم او کور ته لاړم او وینځې ته مې ویل چې هغه غر په یخ کې اخوا طرف ته هغه اس ولاړ دی رای وله رای وسترو زه غلی ووتلم نیزه را سره د جنګي سامان دی روان شو.
نبی علیه السلام ته چې دومره زه ورنږدې شوم چې ما د نبی علیه السلام تلاوت اورېدلو د قرآن شریف چې ما ورنږدې شوم نبی علیه السلام چې الله پاکه دې کافرانو نه نجات راکړي نبی علیه السلام د فنا وغوښتله او سراقه وایي چې د الله رسول دا خبره وکړه ما اس دواړه خپې په ځمکه کې ننوتلې وچه کلکه ځمکه وه وایي زه راوغورځېدلم او بیا مې اس په طریقه باندې راپورته کړو راووتلو داسې لوګۍ غوندې ووتلو دې ځمکې نه بیا نبی علیه السلام پسې بیا روان شوم ویل چې بیا مخکې کېدلم ویل بیا مې اس دا دواړه خپې ننوتلې او بیا نشو کېدلی چې د اس زه راوباسم بیا مې ابوبکر صدیق ته او د الله رسول ته آواز وکړلو چې پناه غواړم په تاسو باندې او نبی علیه السلام دواړو تاسو راته خیرې وکړلې وی هغې راته ویل چې موږ تاسو ته داسې خیرې نه دي کړي او ویل بیا مې د الله پاک رسول ته وویل زما نه اس دې راویستلی شي وی ما نبی علیه السلام فرمایي چې راوبوځي ویل د ما د اس خپې بیا واپس راووتلې وی په دې دوران کې ما قراندازي به کوله په غشو باندې چېرې زما لپاره د نبي علیه السلام باندې حمله ټیک ده که ټیک نه ده پال بدپالي نیول یا پال نیول ویل چې ما به کم شي کم غشی زما نه خو کم پال اقه شی به راوتلو د هغې مطلب به دا و چې ته حمله مه کوه حمله تا لپاره ټیک نه ده ویل زه به ډېر سخت خفه شوم چې دا ولې داسې کېږي او په شریعت کې دا خبره شته دی یو خو دا چې د کم غسو په غشو باندې تقسیم دی د لاټو چې کوم زموږ په وطن کې او د بانډونو کومه طریقې کار دی دا د هغه شیزونو قسمونه دي او دا ګناه ده دا حرام دي دا نه دي کول پکار یو نیکپالي او بدپالي نیول دي نو بدپالي نیول ګناه ده نبی علیه السلام فرمایي که بدپالي جایز وی نو په بیبي کې په کور کې په سورلۍ کې به جایز وی انسان کور ته زنانه راشي او واده وکړي نو په هغې باندې انسان بدپالي نیولی شي چې دا ښځه راله ښه شوله بده شوله یا سړی کور ته چېرته لاړ شي او بل کور ته هغې کې خلک نیولی شي دا په سورلۍ کې خو چې په دې دریو کې بدپالي نشته نو په هېڅ شي کې هم بدپالي مه نیسئ بدپالي ګناه ده او دا شرکیاتو کې راځي ها نیکپالي کول پکار دی وایي ټیک دی یعنې په یو شیز باندې چې یاره د دې د وجې نه ماته خیر میلاو شو نو دا ښه خبره ده یاره په دې منځ کې به دې کپړو کې چې دی بلکل منځګزار شوم یار دا کپړې مې ډېرې ښه کپړې دي دا ښه خبره ده دا سره عقیدې د خرابوالي سره تعلق نه لري انسان عقیده خرابوي د نیکپالۍ خبره ټیک ده چې انسان نیکپالي ونیسي یو ښه طرف ته انسان لاړ شي خو بدپالي چې دی نه شریعت منع کړې دا مه کوئ هغه وایي ما دا تقسیم بالازلام به کولو د غشو والا او په دې مې بدپالي نیولې وه بهرحال د نبي صلی الله علیه وسلم باندې اندازه راته وشو دې خو زه حمله نشم کولی نه یې رانیولی شمه وی ما نبي علیه السلام ته ویلي چې د الله رسوله په تاسو دواړو زه امن غواړم ماله امن راکړئ نبي علیه السلام ورته هغوی ته ویل چې امن به درکوو خو په یو شرط باندې او هغه شرط دا دی چې ته خو به ځې واپس کېږې به که نه خو ته به خبره پټه ساتې هسې نه چې تا مکې ته لاړ شي او اوس وایي چې بس پلانکي ځای نه تې زه رالم ګورې به د الله پاک د نبي علیه السلام رعب دومره و چې سراقه بن مالک حوصله وبایلله او هغه ته بلکل دا خبره اختیار څرګنده شوله چې نبی علیه السلام سبا دی او که بله ورځ دی او که لس کاله پس دی او که 7 کاله پس دی د دې وطن او د دې عرب د ځمکې به دی حکمراني د نبوت اثرات خو په اندازه ورته وشوله دې معجزاتو وایي د ستاسو باندې زه امن غواړم نبی علیه السلام امن در کوم شرط دا دی چې موږ به چاته نه ښیې وایي پلانکي ځای کې روان دی ول بس په عربو کې دا خبره وه چې لوز به یې وکړو بیا به یې لوز و نو هغه ویل ټیک ده لوز یې ورته وکړلو نه چې کله رخصتېدلو نبی علیه السلام ورته وفرمایي سراقه ویل یو وخت به راځي که نه د کسرا والا د ایرانیانو د بادشاهانو بنګړي به ستا د سترو په لاس کې وي د الله رسوله څوک یادی ویل دا ایرانیانو والا دا کسرا والا خلک یادوم که نه ویل زه هم ډېر زیات حیران شوم ویل ما ته ویل دا د سترو بنګړي به ستا په لاس کې الله پاک هغې له غورځوي به بیا سراقه وروسته مسلمان شوی و د عمر فاروق په دور کې دا علاقه فتح شوله واقع دغه بادشاه نه چې دی
هغه د سرو بنګړي او سره راقب په مالي غنیمت کې راغلل. سراقه ابن مالک عمر ته یاد کړله وی مال ته په هجرت کې د الله رسول ویلو چې بنګړي به تا ته میلاویږي به. عمر فاروق ویل د الله د رسول صداقت چې رښتین کېږي به ولی ورې کړل. ویل واچوه سرو بنګړي ورته واچول لکه نن سبا چې موږ ګړی اچو او ورته واچول ورته ویل پټی به نه ګرځه. ویل خلکو ته وایه دا د نبي صلی الله علیه وسلم پیشنګویي وه چې ما ته دومره کاله مخکې ویلي وو چې ته به د سرو بنګړي به تا ته د دې خلکو بنګړي به تا ته راځي. دا د نبي علیه السلام دا پیشنګویي وه. سراقه به د سرو بنګړي اچولي او په صحابو پسې به ګرځېدلو. او د عمر فاروق مطلب دا و د صحابو زموږ د خلکو ایمان مضبوط شي دې خبرې سره. سراقه ابن مالک رضی الله عنه بیا وروسته مسلمانو او د لوی صحابو کې بیا شامل شوی دی. دینا سراقه ابن مالک خو واپس شولو مدینې ته راغی چاته څه نه ویلو. د الله رسول سفر خپل جاری وساتلو. ابوبکر صدیق فرمایي ډېر سخت ګرمي شروع شوه ځکه د ورځې د شپې به سفر کېدلو چې نور به نه سفر به یې کولو. ګرمي به ډېره زیاته د عرب ریګستان دی سایه به نه وه ونه به نه وه داسې. ابوبکر صدیق فرمایي زه په تلاش کې یم چې چېرته یو غټ تیږه راشي څه سوری راشي چې نبي علیه صلات وسلام ارام وکړي نور تیز شولو به. په یو ځای ته ورسېدلو او هلته واقع یو لوی چټان غوندې یو تیږه راغله چې هغې سره سایه وه. ویل ما غلام ته ورته اشاره وکړه چې ودرېږئ. هلته کوز شولو. بیا ما نبي علیه السلام د الله رسوله نور تیز شولو نور سفر مه کوئ ستړي تاسو. ویل کوز شوم اول مې هغه ځای صفا کړو د الله رسول ته. یوه واقع ابوبکر صدیق ډېر لوی ثوابونه ګټلي دي. بیا هغه مې ټول ځای مې ورله ښکلی ټیک راټیک کړلو او بیا راسره دې پسته غوندې چوغه وه چې باقي دننه سپنج غوندې لګېدلي پسته چوغه راسره وه. ویل هغه چوغه مې نبي صلی الله علیه وسلم ته خوره کړله. ما د الله رسوله تاسو ستړي شوي په دې کې ارام وکړئ. او داسې د غرمې ټیم دی د نبي علیه السلام به دا هم یو خبره ده چې نبي علیه السلام به د غرمې خوب کولو هغې ته په عربۍ کې قیلوله وایي. او د دې خاص حکمتونه دي. د الله رسول به یعنې په سفر کې هم د غرمې خوب کړی دی چې قیلوله ورته په عربۍ کې وایي. د دې خاص یو حکمت دی. حکمت یې دا دی چې نبي علیه السلام به د شپې تهجد کول. د شپې د تهجد د پاڅېدلو دپاره به د الله پاک رسول د غرمې خوب کولو به په سفر کې هم کړی دی په حضر کې هم کړی اهتمام به یې کولو. بلکې نبي علیه السلام ویلي دي چې څوک د غرمې په ټیم ګرځي شیطانان دي. و نبي علیه السلام به خصوصا منع کوله چې د غرمې په ټیم کې د آرام په ټیم کې د ورځې د نیمې د ورځې په نیمه حصه کې تاسو څوک بې خوابه کوئ ما چا پسې مه ورځئ. دا شیطانان په دې ټیمونو کې ګرځي چې کوم خلک د شپې تهجد کوي چې هغه د خوب نه وباسي. لکه ثابت طور چې انسان ستړی شوی وي ګرځېدلی وي هغه د شپې بیا خوب تهجد ته نشي پاڅېدلی او کسان پاسې هم هغه توجه سره او هغه اطمینان سره انسان عبادت نشي کولی. د دې وجې نه قیلوله چې دا سنت طریقه ده اوس هم مسلمانانو نه کول پکار دي. بهرحال د مسلمانانو هغه حکومتونو هغه ترتیب بدل دی نو اوس خو د غرمې په ټیم کې خوب و اولی هم نشو د شپې تهجد هم ختم شولو قیلوله هم ختمه شوله. د نبي علیه السلام دا د قیلولو ټیم و ځکه ول ابوبکر صدیق رضی الله عنه بیا څادر ورته خور کړلو. نبي علیه السلام وده شولو آرام ورته راغی او ابوبکر صدیق بهر راووتلو کتل چېرې څوک چېرته مخې له راشي ځکه دوی سره د خوراک شیزونه کم شوي وو تقریبا دا شپږمه ورځ به غالبا د سفر. ابوبکر صدیق چې وکتل یواره یو شپونکی را روان دی او ګډې چیلې ورسره دي او داسې معلومیږي چې همدې دې سوري له را روان دی چې په کوم سوري کې نبي علیه السلام آرام کولو. ابوبکر صدیق هغه ته مخې له ورغی ورته ویل څوک یې نو ورته نوم یې واخیستو ویل زه د مکې د قریشو د پلانکي چیلۍ دي. ابوبکر صدیق پېژندلو ویل د هغه چیلۍ دي او په عربو کې دا طریقه و د عرب سخاوتیان خلک ډېر ښه خویونه پکې وو سخاوت هم پکې و مهمان نوازي هم پکې وه د خبرې راز هم پکې و د وعدې پابندي هم پکې وه. نو دی د خپلو شپنکانو ته به ویلو عربو شپنکانو ته که څوک پرې لاره ځي او د چیلو ضرورت ته پی ورته یې نو له ورکوئ. دا د عربو کل عام ایجاد و. لکه په ځینو علاقو کې داسې وي چې کوم علاقو کې دا ګني ولاړي که نه
نو د غنو په دې پټو کې خلک ورشي چې څوک غنې خوري نو خلک بد نه ګڼي کته دې ګېډې تللی نو ګېډې به ته نه تړي لکه عام په علاقو کې ځینې دا وي که څوک یو غنې خوري نو خوړلی شي عام اجازت وي دا خو خلک د هغې ځای کې نه که ګېډې تړي یو ثابت ګېډې تړه نو خلک پرې خفه کېږي دغه شان یو بل د میوې داسې شي د ځینې علاقو کې خلک نه خفه کېږي په هغې باندې خو که د هغې نه خامخا انسان خوراک نه کوي ځان له دې پڼ تړي نو خلک پرې خفه کېږي د عام اجازت وي په هغې کې بیا د اجازت ضرورت نه وي چې خلک یو مالک د پټي راغی د کلي سړی د ګنې خورو نه پرې خفه کېږي نو خلک خوړلی شي بیا دا د عربو طریقه وه چې هغوی به د شپونکیانو ته ویلي چې تاسو په سفر ځوځئ په هغه علاقو کې به اوبه نه میلاوېدلې خوراک به صحراګانې به وې نو که چاته د پیو ضرورت وي څوک د چیلو نه پی اخلي نو وله ورکوئ ابوبکر صدیق هم د دې خبرې اندازه وه چې دا شپونکی ده دا د قریشیانو چیلی دي نو که د نه پیو مطالبه وکړه نو پی به د رابه کړی شي هغه ورته ویل چې یاره موږ مسافر یو موږ ته د پیو ضرورت دی که موږ ته پی راکړي هغه ویل بلکل ابوبکر صدیق رضی الله عنه لوښي موښي ورسره د سفر سامان تیار کړی و نبی علیه السلام په خپل هم د هجرت سامان تیار کړی و په ځینو روایتو کې راځي که رانجه شولو ستنه شوله دا ضروري څیزونه چې هغه بیا د انسان په خپله به ضرورت راځي نبی علیه السلام باقاعده د سفر هر شی ځان سره اخیستی و ځکه چې انسان په سفر لاړ شي ویس هم ورسره نه او کله د یو نه غواړي کله د بل نه غواړي کله دا ښه خبره نه د نبی علیه السلام سنت طریقه راځي ته په سفر ځې ټول سامان تیاری وکړي چې بچا نه غوښتل نه کوي نبی علیه السلام ځان سره هم ښه تیاری کړې وه ابوبکر صدیق رضی الله عنه هم ښه تیاری کړې وه لاړو ابوبکر صدیق چې چیلی ولوشله او پی راوړل بیا دا چیلی پی چې و دا ګرم و ځکه د غولانځې نه او د هغه د بدن نه وس راووتل نو په داسې ګرمۍ کې ګرم پی نبی علیه السلام له ورکول هغه مناسب ونه ګڼل نو ابوبکر صدیق سره پی و په اوبه ورسره مشکیز کې په هغې کې ورته اوبه واچولې چې دا پی یخ شي بیا نبی علیه السلام اودو ابوبکر صدیق او صحابه کرامو طریقې کار دا و چې نبی علیه السلام به شرط اودو نو بیا به راپاسولو نه چې به خپله د الله رسول الله پاس او دا د هغوی یو ادب او احترام و د نبی علیه السلام ادب او احترام به صحابو ډېر زیات کولو به نبی علیه السلام په خپله باندې د خوب نه راپاڅېدلو ابوبکر صدیق په لاس کې پی نیولې دي د الله پاک د رسول خواته ولاړ دی د الله رسوله او چیلی مې لوشلې ده او دغه نه د شپونکي نه او دا پی مې یخ کړي دي د الله رسوله پی وسکړي نبی علیه السلام پی وسکلو هسې سوال راځي مخکې ما ویلو بیا رانه یو کس تپوس هم وکړلو چې دا خو د مشرکانو څاروي و او داسې د دې پی څکل د نبی علیه السلام دپاره څنګه دي داسې و چې کم خبره داسې عام اجازت په انداز وي که نه نو په داسې شیزونه استعمالولی شي خو دا د هغه نه غصب کول یا غلا کول دا ټیک خبره نه ده مغیره ابن شعبه رضی الله عنه دی د کفر په حالت کې و او دی په یو سفر کې و او بیا یو بادشاه له تللی دي نو هغه ټولو نور ملګرو ته بادشاه ډېر ښکلي انعامات ورکړل مغیره ابن شعبه ته چې دی ښه شی میلاو نه شولو هغه ته معمولي شیز ورکړلو بیا دوی واپس کېدل دا ډېر پنځه شپږ ملګري وو دا مغیره نور ملګري ولي چې مغیره ابن شعبه یې خو نو دی هغوی سره خو ښه قیمتي شیزونه و بس دی راپاڅېدل او پنځه شپږ ملګري مړه کړل په دغې مال باندې په هغه وخت کې دی مشرک و کافر و نور ملګري هم کافر و او سامان ټول ترې واخیستلو بیا ورته خبر راغله چې دا خو که زه مکې ځم ما خو خلک مړه کړل لاړو مدینې ته په مدینه کې بیا مسلمان شولو او نبی علیه السلام ته ویل د الله رسول ما سره دا شیزونه ما د خلکو نه راغستي دي او دې چل مې هم کړی دی نبی علیه السلام ورته وفرمیل چې مسلمانۍ د قبلو ما ځکه اسلام تر ډېر شوي ټول ګناهونه ختموي خو د مشرکانو مال در نه ناخله نو که داسې د غصب په شکل کې د غلا په شکل کې د دوکې په شکل کې خلک د کافرو نه مال واخلو دا ورله استعمال ټیک نه دی او که داسې د ضرورت په بنیاد باندې یو شیز راغی د هغې استعمال ټیک دی څنګه چې نبی علیه السلام د هغې مشرکانو د چیلو پیس کړي دي او دا جواز یې ځکه و چې په عربو کې دا طریقې کار و چې په دې دشتو بیابانونو کې به خلکو د چیلو پیس کړل عربو په دې خوشحالل دا سخاوت و د هغوی ورکول به
او اجازه ته مو چې شپونکي ته به اجازه شپونکي و د الله رسول ځکه په اسکلي دي نو دې کې څه حرمت نه و اگر چې مشرکانو مالو خدا اجازه تو د بطور ضرورت چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام استعمال کړی دي نو د مشرکانو مال د بطور ضرورت استعمالول جایز دي خدا غي نغلا کول دا غي خیانت کول دا ټیک خبره نه ده دا مسلمانان د اسلام چې اجازه نه ورکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام به سفر شروع کړلو او بیا روانو مدینه منوره ته دا ډېر اوږد سفر دی مختلف واقعات راغلي دي د نبی علیہ السلام معجزات دي داسې یو بل صحابي ورسره بیا مسلمان شوی دی د 70 کسانو وفد دی دوی غالبا د بل یو طرف نه راوتي دي الله رسول په تلاش کې که 200 خان دي انعام مقرر دی قریشان ډېر پروپاګاندا کړې وه غالبا د اسلمي ابي برد الاسلمي غالبا د نوم دی او یا کسان ورسره دي د نبی علیہ السلام په تلاش کې راوتي دي دا به ملکو او 200 خان به د مکې د خلکو نالو ابو بکر دې کو ملکو دوی هم د الله پاک رسول ورسو ملاقات وشورو نبی علیہ السلام ته ور مخامخ شو د نبی علیہ السلام د چهره مبارک کیفیت داسې و چې په دبان یو پړق غونتی وشو د الله د رسول چهره دا رڼا په سم ولګېدل بالکل متاثر شول او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خلی مبارک نه تلاوت موریدلو خبره موریدلې د نبی علیہ السلام سره د قتل په اراده تلو او د الله د رسول معجزات د شي انقلاب به خلکو کراويستلو بس اغا ویل د الله رسول د مدینه تلاوت وما تاسو په قتل په اراده تاسو به وجنه ما او زه خو تاسو له خبرونه ډیر متاثر شوم او چهره مبارک نه الله رسول متاثر شولو د او یا کسانو سره اول ته اسلام قبول کو مسلمانان شو په قتل بشراوتی 200 خان بغټو د الله پاک د رسول چهره مبارک دا خبره داسو چې او یا کسانم په دغه قلاره کې مسلمانان شو نبی علیہ السلام ورته فرمایل تاسو بچاته سوای نه هر څوک بچی ملاویدل هغه ته به دا خبره کوي تاسو به راز نه پاس کوي با د دې وجنه ابو بکر صدیق رضی الله عنه با د الله رسول سره شاته په اوخ باندې ناستو د الله رکی بزینه خلق راتل نبی علیہ السلام خلق نه پیژندلو او ابو بکر صدیق خلق پیژندلو ځکه ابو بکر صدیق تاجر او تلو راتلو به خلق پیژندلو چرته ولا څوک مخه درالل ویل دا چرته روانه ویل بس چې په سفر باندې زو ویل دا مخکره سره څوک دی نو ابو بکر خو دې نه چې دا څوک دی توریه به کوله هغه ویل رجل يهدي السبيل ویل دا سړی د ما تلار خي ورنه نبی علیہ الصلوۃ دا هغه سوچ بداو دا بسوک د وسوک آشنا بوي او دا بلار خو ځکه د مخکینه استه دا ابو بکر په شاته ناشته واقع دا بسوک د شوی چې ابو بکر هیڅ بلار نه معلوم او د بلار خي یو منزل ته ورسي دا ابو بکر صدیق مقصد بداو دا نبی صلی الله علیه وسلم دې ماته د هدایت لار خي واقع نبی علیہ السلام يهدي الى الرشد نبی علیہ السلام هدایت طرف تلار خودلا ابو بکر صدیق بدروغ نه ویل او چا به تاسو کول د مخکره سره څوک ناشته ودا یو سړی نه او ما تعالی راخیږي يهدي السبيل ما تعالی را خودون کړي نو دا توریه په داسې مقاماتو کې صحابه کرامو کړي دا د دې لپاره چې د خلکو د شرنم بچ پاتې شي او مسلمانان نبی صلی الله علیه وسلم په خطر طریقه باندې ورسیږي نور هم ډیر شی واقعات راغلي دي ابو بکر صدیق رضی الله عنه نا یو ځلې یو کس ور سره شیز ور سره کور ته وړلو سودای ته واغستل ویل ما سره دا کور ته ویسا او هغه ورته غزو ته ویل دا وسره ویسا هغه ویل وړم ور سره وینه وړم سره خو په یو شرط ور سره وړم ویل د نبی علیہ السلام سره د غار سور روان شو مدینه ته راغلو چې په دلارې سکتلې دی او سکړې ماته به وای صحابه کرام ډیر ځات شوق ابو بکر صدیق ورته بخندا شولو وی سره ترا وی ما غویل نه مخکې براته وي او د نبی علیہ السلام د غار ثور واقع ورته ابو بکر صدیق شروع کړل په مدینه باندې ور داخل شولو دی ور سره هغه پیټه راوغستلو ابو بکر صدیق ته کوړته وسوي وړل ځکه ابو بکر صدیق دا فضیلت حاصلو چې هغه د نبی علیہ السلام سره د مدینه د هجرت سفر کړی بل طرف تر مدینه خلکو ته اطلاع وا چې نبی علیہ السلام د مکه معظمه نه روان شوی دی د مدینه خلق محمد صلی الله علیه وسلم نو کتل ډیر په تابو د مدینه خلق
چې نبی علیه السلام اندازه ورته نه وه چې دا په کوم طرف راځي څنګه به راځي، خو اندازه داسې وه چې د قبا طرف چې کم دی که نه دا د داخلېدلو ځای دی. قبا چې بس کم مسجد دی، قبا چې کم علاقه ده، نو د مدینې خلکو داسې وکړل، د مدینې خلک به روزانه سهار وختي راوتل او باقاعده استقبال پروګرام کړی د مدینې خلکو. بالکل داسې استقبال به کوو لکه څنګه چې د بادشاهي وخت استقبال کېږي، د هغې نه زیات روزانه به راوتل. خو نبی نور به بیا ګرم شو، بیا خو به ګرمي اوس څوک به نشي ستارلی، خلک به واپس کورونو ته لاړل. څو ورځې دا انتظار شوی دی، خو بیا چې کله نبی علیه السلام مدینې ته داخلېدو نو بیا یهودي په خپله قلا کې پورته ناستو او هغه بیا د مکې خلکو ته وویلو ویل چې تاسو دا څو ورځې د چا په انتظار وایي که نه، ویل ما ته ښکارېږي هغه دی را روان دی، د اوښ د خپو دوړې ختلې لکه دا ګریګستانې وي او د نور دا تپه شم ډېرو او داسې ډېر څه نه ښکارېدل. د مدینې خلک د نبي صلی الله علیه وسلم په استقبال کې چې هغوی بیا کم د الله د رسول استقبال کړی دی، نبی علیه السلام ته په کم طریقه خوش آمدید ویلی دی، ماشومانو جنکو څنګه استقبال کړی دی، سپین دروبو څنګه کړی دی، ماشومانو څنګه کړی دی. واقعي د مدینې خلک د دې وړ خلک وو او د مدینې خلک د دې قابل خلک وو چې نبی علیه السلام د هغوی سره پاتې شي او د نبی علیه السلام قبر هم بیا په مدینه کې وي. ډېر په اخلاص باندې د مدینې خلکو استقبال کړی دی، ورنه مدینې خلکو ته پته وه چې موږ د چا استقبال کوو دا موږ یو لوی مشکل سره لوی پریشانۍ سره مخامخ کیو، جګونه به راځي، دا به راځي، دا به راځي. نبی علیه السلام واقعي ډېر لوی مشکل سفر و او دی په سفره غالبا 27 سفر وه چې دا نبی علیه السلام شروع کړی و، اگر چې ځینې روایتونه چې یکم د ربیع الاول و، خو معلومیږي دا چې یکم ربیع الاول نه د سفر په آخره په میاشت کې نبی علیه السلام د غار ثور نه وتی دی او داسې د ربیع الاول شپږم دی 12 دی، په داسې تاریخونو کې نبی صلی الله علیه وسلم بیا مدینې منورې ته رسېدلی دی. د نبی علیه السلام د 14 کالو د مکي دور غټې غټې خبرې مو وویلې، ته مکي دور وایي، دا د نبی علیه السلام د مکي دور حالاتو او دا د ټولو نه سختترین حالاتو د نبی علیه السلام. په دې کې زموږ دپاره بنیادي خبر دا وه چې زموږ د نبی علیه السلام مختلف معجزې وویلې او زموږ ایمان او عقیده را مضبوطه شي په دې خبره. زموږ نبی صلی الله علیه وسلم حق پیغمبرو، رښتینی پیغمبرو، دا معجزې وي. خلک په دې طریقه مسلمانان شوي دي، داسې که زموږ په زړونو کې شکوک وي، شبهات وي، کمزورتیا وي، د دې خبرو په نتیجه کې د دې سیرت د واقعاتو په نتیجه کې دا ختم شي. نه صحابه کرامو به د خپل ایمان د مضبوطیا لپاره د نبی صلی الله علیه وسلم د سیرت واقعات ویل یو بل ته، دا کار صحابه هم کړی دی. دې لپاره چې د نبی علیه السلام د سیرت واقعات واورو زموږ په ایمان کې استحکام راشي، مضبوطیا راشي، یقین هم راشي. د دې وجې نه صحابه کرام هم د واقعاتو د اورېدلو اهتمام به یې کو، دیو بل نه به مطالبه کوله. ګوره ابوبکر نه سړي مطالبه وکړه چې پیټه دې سره وړم خو ما ته بار څه اورې. دې لپاره چې زه ټول حالت راته ووایي د نبی علیه السلام په نبوت باندې او دغه په رساله زما عقیده نوره مضبوطه شي. الله پاک دې موږ د نبي صلی الله علیه وسلم سره مینه محبت نورم سیوا کی او د آخرت عقیده دې او زموږ ایمانونه دې الله تعالی مضبوط. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. نور على مر الزمان تألقا